یوه شوبه او د هغې جواب ذکر کوم. دا چې کوم آیات وي دا د سورة صاد درشتمی سپارې سورة صاد یو کم 30 نمبر آیات دی. په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د قرآن کریم د نزول یو اهم مقصد بیانوي. دا قرآن چې الله تعالی نازل کړی دی نو سره نازل کړی دی. اللہ تعالیٰ فرمائی کتاب تعظیم کتاب دے انزلناہ الیک پیغمبر ماتا ترا لگل لے صد بارہ لیدبروا آیاته چرا خلق کی غور و فکر ہوگی ولیتذکر اولو الالباب اور قلم الخلق نصیحت حاصل کی. غور و فکر و تدبر خو الکی جی انسان نا ترجمه ورزی معنی ول ورزی لکه معنی ول نه ورزی نو هغه غور او فکر نشي کولای. د مسلمان د دنیا او د آخرت ټوله کامیابی په دې قرآن کې ده چې هغه په دې باندې ځان پوه کړي چې ترجمه ول ورشي. د دې وجه دا ترجمه خول عوام ہوتا مسلمانان ہوتا طالبان ہوتا دا یو عظیم کار دے. منگ دانوی چو نور علماء قرآن نہ بیانی یا اغیو لن ورزی یا اغیو قرآن درس نہ کئی خو دا جماعت بطور مشن کئی لگا سنگا تبلیغی جماعت تبلیغ بطور مشن کئی لگا پدی کی علم دی. نن سبا یو المیه دا غدا دا چې کم نوجوان کم مسلمان کم ډاکټر هغه کر قرآن کریم زده کولو کوشش کوي یا مطالعه کوي نو فوراً په هغه باندې اعتراض کیږي. هغه اعتراض څه کیږي درې څلورو کسانو نومونه اخلي قرآن مو مطالعه کوه ترجمه مو وایا ته به حامدي جوړ شي ته به انجینر مرزا جوړ شي او څلور نومونه به ترې اخلي او ګمراه به شي. هغه سره ویری دومره ویری چې هغه غریب او همت نه کوي چې دا قرآن تلاش کړي. د قرآن کریم اول دعا سره سورۃ فاتحه کې اول دعا موږ سره اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ په سم لارې روان کړي. اب سورۃ بقره کې الله تعالی وی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دا معصوم کتاب دی په دې کې شک نشته او دا هدایت کتاب دی. عجیبه خبره ده چې د هدایت کتاب یو سړی مطالعه کوي نو دې به ګمراه کیږي سوال نه پیدا کیږي او نعوذ بالله دا قرآن کریم خدای دې لپاره لګل چې خلک به ګمراه شي. ها دا کوم نمونه چې دی وخت چې پلان کې به جوړ شي پلان کې به شي او پلان کې به شي دا قرآن ګمراه کړی دا قرآن نه دی ګمراه کړی. یو سړی چې ګمراه وي هغه د مخکې نه ګمراه وي. قرآن کریم د خپل مقصد لپاره هغه استعمالوي ځکه چې مسلمان قرآن مني که نه نن سبا اصطلاح کې ورته وایي اسلامي ټچ ورکړي. قرآن ځان له استعمالوي خپل مقصد لپاره هغه د مخکې نه ګمراه دی دا نه چې قرآن ګمراه کړی دی. تاسو ټول خلک میډیا استعمالوي او یو پیج دی هغه نوم دی المسلمون الجدد عربي کې دی انګلیش کې به وایي نوي مسلمانان په دنیا کې دغه خبرونه راځي پکې نو په یورپ کې په مغرب کې په کفرستان کې چې الدا نه تبلیغ ولا رسیدي شي نه یو عالم تلي نه د هغه مسلمان سره ملاقات شوی الدا مسلمانان پیدا شي نوجوانان مسلمانان شي دا غوړي چې تاسو وکړئ شي
هغه ما د قران کریم مطالعه وکړه او زه مسلمان شوم. نو په یورپ کې چې کافر به مسلمانېږي نو دې کې مسلمان به ګمراه کیږي. انا لله و انا الیه راجعون. او دا کار څوک کوي؟ دا عام مسلمانان نه کوي، دا بعضی مولیان کوي، بعضی پیران کوي، بعضی خلک چې کوم دی چې هغه ته دا خطرې چې دا مسلمان په قرآن پوه شو کنه نو زما ټماټر نه خرڅېږي، چې دی په قرآن پوه شو دی زما ذهني غلام نه دی، دی چې په قرآن پوه شو دی زما من غلط مسلک نه مني، دی بیا کمزوري خبرې نه مني. دی وجې د هغو د دکانداري خطرې د هغه وي چې قرآن مو مطالعه کوه. قرآن کریم دا د هر مسلمان کتاب دی، کہ اسے ڈاکٹر دے نہ تو قرآن مخاطب دے، کہ انجینئر دے هغه مخاطب دے، کہ خزرہ کہ سڑے دے، کہ طالب دے، کہ ملا دے. دا تدبر لفظ چې ما تاسو ته وویل کنه دا په قرآن کې څلور ځای راغلی دی. څو ځای؟ څلور ځای. دو سورتونه مدني دي او دو مکی دي. سورۃ النساء، سورۃ محمد او سورۃ الصاد اور سورۃ المؤمنون. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.